بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلین حضور بیان کا پدی امت خپل باندې مثال د هغه دوو کسانو واقعا د هغه دوو کسانو جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب چې یو ته پکې دواړو کې مونږ ورکړو دوه باغونه د انګورو وخففناهما بنخل او هغه مو پټ کړي وو پولې د هغې په قجورو سره وجعلنا بینهما زرعا او په مابین کې هغه خپل فصل هم کرلی وو کلتا الجنتین اتت اکلها هر کال به دواړو باغونه پوره میوې ورکولې ولم تظلم منه شیئا موږ به ترې هم کمې نه کوو وفجرنا هلالهما نهرا او روانې کړې وې موږ په درمیان د هغې کې لختي وکان له ثمر او د هغه دپاره ډېرې پیدې وي فقال لصاحبه پس وویل هغه خپل ملګري ته وهو یحاوره چې بحث یې ورسره کو انا اکثر منک مالا واعز نفرا زه ستا نه سیوا یما په مالي قوت کې هم او افرادي قوت کې هم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه هغه باغ ته داخل شو چې زیاتې کوونکي و د ځان سره قال وی ما اظن زما یقین دی ان تبید هذه ابدا چې دی مزو کې بیم همیشه وما اظن الساعة قائما او زما یقین نشته چې قیامت براشي ولا ان رددت الى ربي او کرام شي او ز خپل رب ته مخامخ شما لاجدن خيرا منها منقلبا نو الله پاک بمال د دین غور برخو کی الله پاکوی پیغمبر علیه السلام پس دا غینا چې سوره کهف کې مونږه د الله پاک د وحدانیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت او د الله د احسانات بحث کو الله پاک هغه خپل جزا او سزا خپل بنده ته د مثال په ذریعه باندې واضح کوي او دا مثال یو داسې چیز دی چې په دې باندې انسان لږ ډېر زر پوهي اسې که چېرې ده ته عامه خبره کېږي لکه څنګه چې په نثر کې یو خبره کېږي د هغې دور اثر نی لکه څومره چې په نظم کې کېږي دقه مثال هغه د مثال هم دی چې مثال بیان شي نو په هغه مثال کې ډېر زیات اثر دی چې هغه بنده ته یاد پاتې شي ځکه چې هغه مثال د واقعي یو شکل نو دلته کې الله پاک د خپل دو بندګانو ذکر کوي مفسرین په دې ځای کې ګڼ اقوال لري د دې کسانو په باره کې خو موږ ترې ګڼ نه موږ به ترې صرف دوه راولو بعضې وایي چې دا دوستانو بعضې وایي دا رونو لیکن موږ به چې ترې نن کوم مثال راوالو د رونو به ترې راوالو چې تفسیر الرحمن کې یا کشف الرحمن دا دواړه تفاسیر چې دي په دې کې راغستې دي چې دا دواړه چې دا رونو خو یو کافر یو مسلمان چې کوم کافرو نو د هغه نوم هغه بقروسو یا قطروسو دې دواړو نومونو کې یو نومو یا بقروسو یا قطروسو او چې کوم مسلمانو د هغه نوم یهوذاو د دې فلار یو ډېر ښه سړی و مسلمان یعنی د هغه وخت یهودي و چې کله هغه وفات شو نو هغه د خپلو زامنو ته میراث پرېښودو بعض اولاد خوش قسمت ای اغی تا ډیر میراث پاتې شي او بعضی چې اغی په قسمت لکخواری اغی تا پاتې نشي خوش قسمت خود واړی خو دنیایی لحاظ سره هغه یو لغون ته بد قسمت ای ځکه اکثر کتلی شوي داري چې میراث کې سړي ته څه پاتې شي نو بس د بنده هم هغه ګټئ ځان له ګټه کول ډېر زیات مشکل کار دی او بیا خاص کر په دې دور کې خو بس پلار نیکه چې دله څه ګټلي نو بس په هغې به مزې کې خپله ګټل هغه ډېر زیات مشکل شوي دي نو هغه ورته 8,000 دنانیر پرېښودو دینار د هغه وخت سکه وه او هغه به د سرو وه 4,000 د یو ورسېدې 4,000 د بر دا کافر چې کوم کتروس د په 1,000 روپۍ باندې ځان له ځمکه واغسته په 1,000 دیناره او په 1,000 دیناره یې په محل جوړ کړو او 1,000 دیناره باندې ځان له واده وکړو یې ودونه وکړو او په 1,000 باندې ځان له نوکران چاکران واغست 4,000 دیناره باندې د دنیا ښه مزه چرچه برابر شو او دا چې کوم مسلمانو یهوذا
نو ویده وی چې خدای پاکه دا خو پتا یقین نشته نو په دې وجه باندې هغه ځان له د دنیا غم کوي زما خو د آخرت یقین دی نو په دې وجه په دې زر د نانی را باندې زه ستا نه په جنت کې ځای علم نو هغې خیرات کړو بیا وی چې خدای پاکه په دې زر دینار ځان له جنت کې محل جوړو هغې د الله په لار کې صدقه کړو بیا وی چې خدای پاکه په دې زر دیناره باندې زه ځان له د حورو سره واده کول غواړم بس ماله د آخرت هغه راکړي او یې زر دیناره باندې وي چې خدای پاکه په دې باندې ماله علمان راکړي د آخرت نوکران چاکران مې پکار دي بس صفا لاس کېناستو هر څه چې کوم دی چې څه و هغه 4,000 دراهم و دینارو بس هغې والوزول د آخرت دپاره مونږ به د دنیایي لحاظ سره وایو والوزله خو قیمتي کړو خپل اوقات یې ډېر زیات خراب شو قوت لا یموت ګزاره به یې کېده نو یو ورځ یې هغه خپل رور ته ووایي چې یاره ګوره ستا دومره ښکلې ښکلې باغونه دي او دومره ګڼې میوې دي پکې او داري او زه ضرورتمند یم نو کم از کم زما در باندې دومره حق خو جوړېږي رور خو مې اگر چې ته زما د دین او ستا په دین کې فرق دی وی هغه ورته وی چې ما راته ویلي ما راته خبره کړې وه چې ګوره دا شی مه کوه ځان له دنیا له پرېږده د دنیا د دې خپلې کور والا او د ماشومانو هم په تا باندې حق دی خو تا زما نه منله اوس روره ستا ذموار نه یم ما خپلې پیسې ځان له سیوا کړې ما پې محنت کړی دی ستا څه دي ما سره ستا ما سره څه پاتې دي بس میراث خو پخوا تقسیم شوی دی هغه ته چې ګوره الله پاک هر څه کولی شي الله د نه دا واپس هم اخیستی شي لکه هغه څنګه چې کوم دی یو وړه غونته خبره پکې راته رایاده شوه حضرت جلال الدین رومي رحمه الله په خپل کتاب کې لیکي وی دکه شانتې یو دوه وروڼو او د هغې چې کله بټواره وشوه د پلار نو وی هغه یو خو چې کوم دی نه هغه ته د دنیا مال دولت واغستو او هغه بل صرف پلار واغستو بس وی هغه ورته چې پلار به راسره دا کافي دی نو چې کله حالات ډېر زیات خراب شو بیا کور والا ورته وی چې ګوره لږ غونته کې سوچ به دې کړو لږې پیسې خو به راته اخیستې وي که نه وی هغه ورته وی چې زه خیر دی زه به مزدوري کوم ځم به او هغه بل په مزو سره نو وی روزانه به ته چې مزدوري به ورته میلاو نه شو نو جومات ته به ورننوت نو وی د الله عبادت پې کو چې کله به ټایم ختم شو نو رابغې نو بیا کور والا به ورته وی چې ګوره تا خو چې کوم دی نو ځان سره ونړو وی هغه به ورته وی چې زما اوس چې کوم مالک سره مزدوري لګېدلې ده نه به ماله میاشت پس راکړي نو میاشت پس به که خیري هغه ماله چې کوم دی نو خپل پوره جمع خرچ راکړي زمونږ کار به پرې روان شي وی روزانه به چې کوم دی نو هغه د سارې مالې ته ګزارې ښه کېده نه هم اکه شانتې وه وی یو کم 13 ورځې تېرې کړې بس هغې چې کوم دی نو هغې وی ښځې په تمه وه چېرې دی به چې کوم دی چې نن به دې ډېرې پیسې راوړي ځان سره او هغه خو به سارې مالې ته بس وي جومات کې به ناست و او بیا خدای پاکه څه هغه د دنیا خلکو نه مزدوري کوله او څه تا له مزدوري کول نو وي په 13مه ورځ باندې چې کله هغه لاړو بازار ته نو یو یهودي ورپسې راغی هغه ورته وایي چې ما سره دا سامان اوسه او زه به درله د دې مزدوري درکړم بس وی هغه راووته د جومات په ځای یهودي سره روان شو وی هغه رور ته به یې وي هغه به ورته روزانه وی چې ګوره ما تا ته ویلي مه کوه ګورې لکه څنګه چې دی او تا ما ته وی چې نه الله به ماله په یو ځای راکوي زما چې کله ضرورت وي راکوي بیا راله وی چې کور ته راغی نو وی هغه کور ډېر زیات په خوشحالۍ باندې راغی یهودي ورله دا غرض پیسې ورکړې وې نو هغې ته یې چې کوم دی نو ځان سره یو څه بل څه بله څیزونه هم راوړه وی راغی کور ته نو چې کور ته راغی هغې ته یې وی چې یاره ما نن تنخوا اخیستې ده وی هغې ورته وی چې واقعي تا تنخوا اخیستې ده او ستا تنخوا ما له چا را رسولې ده کور ته خو ورسره یې راته سوال جواب هم کړي دي
هغه ورته وایي چې څه شي تنخواه را رسولې ده. وایي چې ته به روزانه تلې نه، تا به وایي چېرې زه مزدوري کوم د چا، یو ماله به چې کوم دی نو په 13 ورځ پس راکړي، نو یو کم 13 باندې چې کوم دی نو هغه ماله نن یو کس راغی ماله یې پیسې راکړې وي چې هغه وایي چېره خو ما سره واده د 13 ورځو کړې وه، خو نن هغه بل خوا لاړو، نو زه د یو کم 13 ورځو دا مزدوري ما ته جمع شوې ده دا واله. نو چې کله هغه تیلی اوس پړده نو پای کې د سره زرو هغه د سرو زرو ډکه وه، او چې هغه ته وایي چې بس ټیک ده که ستا دا نوې مزدوري خوښوي بس هغې له ځه، او ما سره خو دې خبره کړې وه خو ته په خپله واده قایم پاتې نه شوې. نو وی هغه اریان شو، وی په توبو سر شو. نو وی ښځې ورته وایي چې ولې دا دومره څوک ورکوي، دا د یوې میاشتې خرچه ده. وی هغه ورته وایي چې زه صرف او صرف د خپل رب عبادت له جومات ته تللی یم، او نن چې ما سره وړو دا یو یهودي له تللی وم، نو یهودي ماله د یوې ورځې دا راکړه، دا زما د رب د طرف نه رالیږلي شوي څیز چې ما په هغه اعتماد کړو چې خدای پاکه تا له مزدوري کوم او د هر څه ورکوونکي خو ته یې، نو ما چې د مزدوري دیاړي نه راکړې، صرف جومات ته تللی ما عبادت مې کړی. نو دا د هغې بدله ده په الله پاک باندې هغه توکل او یقین. دلته کې الله پاک د هغې ذکر کوي، وی هغه ورته وی چې دا څه ګرانه خبره خو نه ده، که چېرې الله پاک تعالی دومره هر څه درکړي دي دا ستا نه اغستیم شي، او ما چې په الله پاک باندې ما چې کوم انویسټمنټ کړی دی هغه ما خاص د الله دپاره کړی دی، د هغې د ضایع کېدو، د هغې د نقصان او د هغې د روکېدو خطره نشته. نو یو ورځ به داسې راشي چې ته به ما ته ناست یې، ما ته به ته لاس نیسې او بیا به ګورې تا سره څه نه وي. دا نن چې کوم عقیده تا ښکاره کړه چې ته وې په رب مې یقین نشته، په قیامت مې یقین نشته، د دې نه توبه وباسه. بسم الله الرحمن الرحیم. وضرب لهم مثل الرجلین، حضور بیان کړي ته مثال د هغه دوو کسو سړو، جعلنا لاحدهما جنتین چې یو ته په دواړو کې ورکړي موږ دوه باغونه من اعناب د انګورو، وحففناهما بنخل او پټ کړي موږ پولې د هغې په کجورو سره، وجعلنا بینهما زرعا او په مابین کې خپل فصل هم کرلی و، کلتا الجنتین آتت اکلها، هر کال به موږ د دواړو باغونو نه دي له میوې ورکولې، ولم تظلم منه شیئا، کمې به پکې نه راته، وفجرنا هلالهما نهرا او روان کړي موږ په منځ د دې کې ښه بېسیاره اوبه لختي، وکان له ثمر، د هغې نور هم ډېرې فایدې وي. فقال لصاحبه، وویل د خپل ملګري ته چې ملګری مسلمان و، وهو یحاوره، د ورسره بحث کو، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، زه ستا نه سوا یم په مالي او افرادي قوت کې. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دې خپل باغ ته داخل شي په داسې حالت کې چې ځان سره زیاتې کوونکي و. قال ویې ما اظن ان تبید هذه ابدا، زما یقین دی چې دا به زما دپاره همیشه وي، یا زما ګمان کې هم نه راځي چې دا به زما نه څوک والي. وما اظن الساعة قائمه، زما په قیامت هم یقین نشته. ولئن رددت الى ربي، او که رب ته مخامخ هم شم قیامت راغی، لاجدن خیرا منها منقلبا، نو رب به ماله د دې انعاماتو نه هم سیوا راکړي. واضرب لهم مثل الرجلین